يا وقت يا سنة أو يمينه بعد عشر إلى أو يمينه يوم الجمعة إلى أنت يمين سنة مصطفى اعتبار ده مكان هذا كان مصطفى اعتبار ده زمان ومن تغريب باليمين في المكان بالزمان نوعي كان هذا يا مثلا قوم تعالى دام يودي قوم مدير قسمونه داري और जबकि जिज्ञासा थी कि बाल सूरतों की चामक को कसम हा नमस्कार दे रहे मध्य कसम खुलासी लमन मतलब तकलीफ कसम बात कसम पार की माली सारे और शोरों से जाए तकलीफ फाकिर दफा रहा है तफसल लफ्ज़ुमात दफा मुक़रा हजत में गन देखो हुजूर बसूरत है शाहिदा का और यमीन ही ले बात ये नहीं है कि शाहिदा का और यमीन और कुरान قرآن لا فثلاث فصول لا فضوء هذا يا صاحبان يا يمين نقرأ ترتيب خاطر رفع أعطاه سورة في الجاهل أنا عمل نوراي نكوا فحجة ختنة أنا ذريعة لفصل لخصومات ولا باقيكم بيانه جاء بغنوي لخذها مسائل لي أصل قوم كذي بتر قربانه وحي باتو بكير هو كسان داري وكاري ولي أمانة خد ترتيب خاطر رفع فصائبا تصار لسجلون كلك تشاكا أو بخوارا أو تبع ساواس كم داتو كيرا شا دار ملابادة دار شا دار تنور ملا دار شا دار باجر ملا نذيرا خا كم مثال فاخري كتاب تبكي سيدس ولو فرجا قسم كل الحضام كذا وحضور ضعيف تتيل خاطر لفرعون فجحتنا لكن بيان التي سفرت بوطلي عارى ليس بوطلة خاون لكتاعه وضعيف أجلد خسانه لفرع بفرعون كلا وبعد حول الله هذا ضروري قسم مقامات بياني يشوف ضروري قسم في الدنيا وآخرة في غرق أنا صعب كيف يستحلفه مدهلين بسنة قسم مركه دخلين منبه عليه القرآن قسم کی کنا او تو قرآن قسم کی یک قرآن دخلے کلام دے صفت دخلے تا نہ دخلے پر صفتوں باندې قسم راوړل بلکې فقهاء وایي چې قرآن شریف لاس کې خل مومدا قسم دې الکه په قرآن لاس کې انا اقول الله ثم جاءوا بالليل ان عرفنا لكم ويحلفون بالله انهم لمنكم فذلك قسمنا ذكر كل عبد الله لشاعتنا خمسا يقال بالله وتالله والله ده الفاظ راغلي فنفت القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله بغير دخلنا فبلجا قسمنا وركي تسكين جماعة يا تفير بابا يا تلوزوات يا تنجسات دا قسمنا الشرك به قسم كده في تعظيمي كغيب عن بناء درجات خير وده شروي مع فوق الأسباب كنا كبدد عموم ما غلطة غشتي وديد راماني دشبه كتواري كبدد عموم ما غلطة غشتي وديد رانا زي مرك وداخل تعظيم على وجه العبادة على اعتقاد الضرر والنفع منه ليه لذلك بغير بخدينا فبلجا قسم نشتا فبيغمبر نشتا فجارت نشتا فجماعت نشتا فقبل نشتا فالوزان نشتا دجت فبير نشتا أنا دا سړی ته منډه تکلا راکله پیر بابا پنجا عمل کلا الکه پیر بابا پنجا دا کله استاد نه سواری پنجا دا پنجا څه شي قسم نه خلک دې دې کوي او وای ما دې سار مردان وای چې دا مې خبره سار مردان څه شي نو خلک یو څه سړي دې قسم وکړه دا جوړان ورسره دي کنه نو دې بای مشتری ته وای ورته کډه قسم وکړه ما دي ساري مردان وي ساري مردان تشير ما دي پیر بابا پنجا وي ما نه کدا پستا پنجا د پیر بابا پنجا خو نه هو پات څنګه ما بلا مثلا عبارة من أقام البين تبع اليمين مدعى عليه قسم قولي فمدعي بها كوان فيش
دا آیات داره که دته دا گوان معلوم و مخکنا پیستلی نو او دی گوان له اعتبار نه او کنا گوان ورته معلوم نو یا غائب چرته بل ملک او رو رسید او به ولدوی زما گوان لاله حاضر نو به اعتبار گوان لاره ذکر گوان حجت کے خطیفا نسبت دا قسم کی تحمت تے ذکر مدعالی خود غرضا نے او قسم دا دان نبارا کری او بینہ کی خود غرضی نوی بظاہرہ ذکر اثبات حق الغیر علی الغیر وی بینہ خوزان لسلام واری گوائیو کی چلامی خد افلان کلا نو دیکھ اثبات دا حق دا غیر کئی پا غیر نو بظاہرہ بینہ رشتونی لی او بظاہرہ قسم دا مدعالی دا غجن دے اعتبار بینو لرا دے خدا علی مارتوی یا معلوم نہیں یا غائبی اور رسی آتا معلوم نہیں بتا اکلی کلی دو حضر نکی آمد علی قسم اکرینو دو پخلا گویا یو قسم انکار کرے دا جوانو پیش کرو شان اور حضور وی بعد با افصحی پا حجت کے یعنی اعتبار افصح لرا دے افصح اقوام حجتن اقوا حجتن سوئی وقال طاووسون ابراهيم وشريح البينة العادلة وحق من اليمين الفاجرة بينة عادلة رست رورتي دازیات حق داری دا دروجن قسمنا ذکر بدایا مدعالی قسم دا زان دا پارا خورا لده ندے دروجن لے اگا بیناو چا عادلان وی شاہدان اعتبار ویلنا میں شاہ آداب من امر بانجاز الوعد وعدہ چاہتا سرکر زبا اللہ وعد رکھوں نو وعدی خاون دا دن مطالبہ کولی شکل شکل دی دا دی قائلہ دی چه وعدم پسری واجبی گی موعود لہو دعوی کولی شی دا قاضی پا مجلس کی چه دا ما سر وعدہ کردی دا وعدہ راکول دا دوا کنی فقهانوی دا باب دا دیانت دا باب دا حسن معاشرے دا باب دا مروت نورکول ضروری او قضاان کے دعوی نشکولے دی دا دی قائلہ دی چه وعدہ واجب دا پسری پورا کولے نباو من امرا بانجاز الوعد بعد تقول داغ علماء کی چاہی حکم کئی دا پورا کول دا وعدے سے وعدہ پورا کول واجب دی وفعله الحسن او حسن بصری پا دے عمل کردے یا وفعله الحسن وعدہ یا نیک کار چیز بدا کار کو اگر فعله الحسن شنو وعدے باندے آتفتے اور تو وفعله الحسن شنو بے دلیل ذکر کئی کہ انجاز دا وعدے دا حسن بصری رہا وذکر اسماعیل او په دلیل کې اسماعیل علیہ السلام خدای ذکر کړی دی په مدح کې او خدای وی انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا دا صفت کړی دی په صادق الوعد خو فقها وی دی کې شک نشته چې وعده پوره کول کوي دی امر او دیانت او قضا نه وخدم اشفع بالوعد هذه ابن اشفع حکم کړی دا وعده د پوره کول قضا ما هرته چې کوم جانب فقہی بعض جانب دا علماء اقوال نقل کئی بل جانب نے نقل کئی وذکر ذلك عن سمرة بن جندب ادب دا نقل کول سمرة بن جندب وقال مسور بن محرموي کہ حضور دا یزن بیان کرد دا عاصم بن ربی چه ما سر وعده کرد چه زباد اللہ بی بیرہ ولیکم دا زینب قاون یہ وعده را سر پورا کرد تو دا بن نخلاش و مکیتنا ما غیر ولیکنا اشتک کالا پس تقبل مسلمان نار دو پا بندیوانو دا بدر کیا نو بی بیرہ آدینا زیور رو لیکل پا فضیہ کی نو حضور مبارک غزیور دا خدیجی بھی تیلیل لیل نو حضور مبارک دا خدیجر آیا شجرین آرام شد نو صحابو کرامو توی زمان دا افرخ دا چدا زیور دا معلوم لو لے آدی نفس پریر یقیق اسد دے اغیر پریدی دے پریدن پا دے شرط چسا مکی تناسی زمالو دا معلا رو لے گئے خصر دے حضور یا دو صحابہ اور پکی لے گلے ناغی پا اغی بیوی پا سپاسران امروچو یہ کافر پا نیزوال و خودی کا او دیکھ منا پویا تا بچی فقیتا کیا اسحاق مکا او دے رمضان جورا حبار من الاسود یا زناور دے شپک کالا پسی خاون مسلمان او حضور مبارک بدارا وکا تنکاہ جدید آتا مہر جدید آتا پکا دا مکیشا نیوتا حکم حضور صلی اللہ ستار خانت مبارکی کرو آتا سڑی اشتفصدی چی دا امرکی یو پکی دا حبار من الاسود و خبیث انا ابن اشواق قاضی او دا حدیث حجت جانب دے یعنی لوی شخص دے
دا د تذکیه اسحاق ابن ابراهیم د دوستان دی اسحاق ابن ابراهیم او اسحاق ابن راهوی دا یو دی راهوی یو لقب د ابراهیم دی په لاره د مکې کې ورک شو نو ځکه ورته راهوی یا پیدا شو هم چې د سید الکائنات تبارک تپوسونه کوي د ابو سفیان نه یو ورته دا وایي چې دا پیغمبر تاسو ته څه وایي دې راته وایي امرکم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد باب سره مناسبت وفاء بالعهد کې شو چې حضور امر کوي د وفاء بالعهد وفاء بالعهد او وعد یو شی دی دیږي نو دوی دا د جنس ماموراتونه وي او تاسو په دې پوهېږئ چې دا امر واجب نه دی د حضور مبارک حیثیت یوازې د قاضي نه دی اخر د مربي د مرشد مو نو د باب د تربیت او د اصلاح نه حکم کړی دی چې وفاء بالعهد او بالوعده کوئ وی وعده لمانا قال وهذه صفة نبي لا ورتحرق شرح بعد منافق العمية تكتا وعدم مخالفة منافق العمية أبو بكر صديق خليفة شو نمان تراغ إلى بحرين ما أبو بكر إعلانه كبيرة حضور مبارك چاثر وعده إرادش جابر سے براغه ادري لپی ورکلی کنا أبو بكر عملو كطوفا بالأحد فهذا چې دا د خلبات د دیانت نه کړی او د حسن معاشرت نه انا الحديث دلانه تر سید ابن جبیر وای د عراق کې یو يهودي راته تاسو ته د حیره والا يهودي حیره عراق کې اي الاجلين قضا موسی کومه نه تیر کړل دغه چلو د تروس قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين كان ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى ويجعلي ونيتجمي فرك نخديوي فلما قضى موسى قضى أجله موسى الأجله قال يا ها چې موسی پورا کړنو موسی کنه نه ته پورا کړو اتکرانه دې سړي دې کله ښکارا سید ابن جبیر وی يهودي را نه دا تاسو کا مال جواب نه راته کدا نقلی نه ما زما شیخ ته استاد دی غلب اعظم ابن عباس لاره انا مې تاسو ته یا پورا غټه وعده پورا کړی دا الله سبحانه دغه د خدای پیغمبر چې چا سره وعده وکړي وعده پورا کړي موسی علیه السلام نه کدانه تیر کدانه تیر ته کلمه تیر کړه الله سي پورا کړی دی دغه پیغمبر یا وعده وکړه نو خادم موسی بن عباس فقال خذا اكثرهما واتي ابهما ان رسول الله اذا كان فعل پیغمبر چې خبرو کیا کوي هذا بالکل كل خبر يا اخلاق ديانه انا بابل مسألة يا مشرك كافر شهادت كل شكل شكون ندي بارك دري مسألة كذي علماء دوي اهل مشرك شهادت قبول نه لقطان نه په مسلمان نه په کافر مطلقاً که گوا کافری شهادت نه قبول ده مسلک دار چې نه کافر شهادت قبليږي او موافق الجنس نه مختلف الجنس موافق الديانت نه مختلف الديانت یعنی يهودي په يهودي عیسائی په عیسائی یو بل سره بدلی لکه عیسائی په يهودي کې يهودي په عیسائی کې نه قبليږي او په مسلمانانو نه قبليږي ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا اخروي وأخرنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فإيسايان ويهوديان فمن كي دشمنين بعد دول مسلك درون مسلك زمن لده چې کافر شهادت په مسلمان نکېږي او د مسلمان پکېږي او د کافر په یو بل کېږي که دیانت یو وي که جدا وي او دشمني چې پکې خدای چولې ده دا خو په مسلمان کې هم راځي که یو مسلمان په مدعلې باندې یو ګواه پیش شي او مدعلې دا ووایي چې د دې یو زمونږ دشمني ده نو دشمنۍ په وخت کې شهادت نه قبلېږي هغه جدا خبره ده
نو شهادت د کفارو په کفارو صحیح دی نو زمونږ دا مسلک دی چې شهادت د کافرانو په کافر صحیح دی په مسلمان صحیح نه دی کله مختلف الدیانتی که موافق الدیانتی او دی مطلقاً نه قائل دی د مشرک شهادت د قبلېږي نه په مسلمان نه په کافر نه اخر فیصله به هغې پسې کې کافران ناشي ستا په وطن کې اهل ذمه او راشي هغې اړو په معاملاتو کې مسلمان ګواه کړي ني نو فیصله به څنګه کې نو چې څنګه د هغې په کتاب هغې له قسم ورکولی شي نو ګواه هم چې د خپل د کفر والا ګواه قبلولی شي هغې به قسم په انجیل په تورات هغه طریقه به قسم ورکوي چې کوم د هغې په دین کې معهود او معلومه طریقه باب الله صلی علیه شرک عن شهادت وغیرها وقال الشعبي غیرها کی روایت تا اشارات سے مشرک روایت او اخبار من قبلی اور شعبی لا تجوز شهادت اهل الملل بعد من بعد دیوبل شهادت من قبلی دا قدم قول ته اشاره چې مختلف الديانات من قبلی ذکر خدای فقرنا برحمت الله صلی الله وقال ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق على الكتاب ولا تكذبهم ذلك الكتاب متصدیق کرے متکذب کرے وقولوا آمنا بالله لا تصدیق اور تکذیب په اخباراتو کې ها دا په قانون کې څه راته نقل کوي نه تصدیق کوي ممکن چې دروغ وي او نه تکذیب کوي ممکن چې رښتیا وي د شهادت مثلا نه څنګه بات سے وہی اہل کتاب نے ولید دین تپوس کرے اور استاد کتاب تازه نازل له احدث الاخبار بالله احدث معنی تازه دخلنا علی حادثنا په معنی اصطلاحي سره احدث الاخبار تازه کتاب دی ځکه د نورو کتابونو پر نسبت خدای رسته نازل لکه نو نازل شدا تقرؤونه لم يشب لوله چې اختلاف پکې نه راغلی او تحریف پکې نه راغلی وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب بدلوا ما كتب الله او خدای ورته ویلي چې اهل کتاب تبديل کړي او خپل لاسونو سلیکي او بیا وی دا د خدای طرفه دی د دنیا لپاره فلا ينهاكم ما جاءكم من علم حتى اصل چې کوم خدای علم درکړي دا علم تاسو نه منع کوي د دینه چې د اهل کتابونو تاسو نه کوي او مو خاري کې یو سړی نه دلې چې تاسو نه تاسو کوي نو تاسو هغه تاسو نه تاسو نه کوي د دین په اړه او تاسو ته کوي دا خو د غیرت نه خلاف ده دا مقصد پدې کې چې هغه خپل کتاب بدل کړي نو کتاب نه وی شي سي نو چې کتاب بدل کړي نو په شهادت په اعتبار ده انا بابا قرات دا حدیث برتبه په یو دلیل کې وایم رستي سبقونو کې ها چې اهل کتاب التحریف لفظي کړي انا قرات مشکلاتو کې مرتبه د ترتیب خاطر د فارغه او د فصل د خصومات د پاره نه فصل د خصومات د پاره د سيزونه شریعت مقرر کړی دي شاهداک او یمینو نو قرآن دا د ترتیب خاطر د پاره او د خصومات د پاره د خصومات د پاره دا وي نو مدای مداله چراته نه بین شهیدانو ته اجته نو یمین ته د شیخ خط به پکاو او څنګه به خپل چې کم یو په حق ده به شاهد ته اجته یمین ته انا دا چې کوم دا قرآن ذکر کیږي دا ټول سورتونه د قضا او د شهادتونو نه دا د خپل کور کې د رضا د پاره دي چې الکه حسنه به وباس نو حسنو کې د زړه تسلی شي انا اوس مریم بي بچرا ولا مور نو د منجاورانو د بیت المقدس ته والا کوله چاوي زما زه تربیت کوم دا چاري وغشته ورا یوم فباتلنو ولا ترتیب خاطر لپاره حسن وکړل شي وی چې چا قلم او بو کې را سرګن شي او په بر روان شي دا به دا غوي دا ټول قلمونه ورته چې کوم تورات په لیکه پچینه کې د زکریا علیه السلام قلم راوخت او په بر روان شي دا بو مخالف طرف ته کرامت د مریم سرګن شو د زکریا علیه السلام بس شابه نو په دا کې د درانه د زکریا علیه السلام دارنگی یونس علیہ السلام چې کشته درنه شو هغه یو سړی یو کس په ورغو نو بس دا څول دې ته تیار دی نو دا خاصنه وباسم نو یونس علیہ السلام خاصنه وکړ فصاحم فكان من الملحدين نو دې ورغو دریا انا دا څه قضا مسائل نو سم یو بل یو قسم پیشو نو دالیهم تا
مارته با صورتونه داسې چې مخکې قسم وکړ د اعمال دا کېږي وار یو چې قسم خورلې روا نو چې جائز ټول امور نو قسم پکې وکړي انا دا بل مثال وي د دنیا د امن ویلې د دنیا داسې مثال دی لکه د کشته دې کې نیکان همستا بدان همستا که بدان غلطي کوي او نیکان ورته نه وي نو عذاب به پټول راځي لکه کشته کې څوک برناستي څوک لاندې ناستي دا لاندې والوي ځان له سرور باسو چې د اوبو نظر وبرال نو که دا بره منه نه کي نو دوی به مغرق شي دا بره به مغرق شي ځکه اوبو به راوخېږي کشته انا نو دا حضور یو مثال ویل چانه حضور مبارک کے صحابہ مهاجرین تقسیم کړي په انصار ما صدا قضا او د داوی خبره نه او په خصونه تقسیم کړل نو ام العلاوی زمون فوزل کې راوخه تاسو پلان کې صحابي عثمان ابن مظعون او د مرکزن حضور مبارک راغی کتاب الجنائز کې موږ ویل څنګه دا خصونه صدا فصل لقطومات د پارانو د ترتیب د خاطر د پارو ځکه انصار کاری او مهاجر بوتونو ډیر راځي او حضور مبارک په خصونه تقسیم کړ څنګه قربان چې دی بخلی نیوی نو څوک به پاتې وینا زه رسول الله نو د ځان په باره کې څه نشم ویلی چې تفصیلي احسانات به ما سره خدای څه کوي نو بل چا متعلق ولې وایي مبارک چې به سفر ته نو د بیبیانو مونږ کې به خڅڼه وکړلې او بیا وایي حضور پاک که د ندا د اذان په ثواب چانه څوک خبر شي او د صف اول نو خڅڼې به پرې وباسي بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الصلح باب ما جاء في الاصلاح بین الناس فضیلت د صلح د خلقو په منځ کې دا یان د صلح د دوه کسان اول چې مدعي مداله راشي کنه نو قاضي به ورته صلح پیش کوي چې الک خپل کور کې جوړو کې هر څه چې جوړو کړو صحیح هر صلح رواله خو چې نس قطینه خلاف نه حلال پکې حراميږي نه حرام پکې حلاليږي نه لکه یو سړي د چا شذینه سره تقاضا پوره کړی دا صلح کول غلط دی چې زبستا شذینه سره وکم ٹھیک ہے یا زمون پښتانه سوارا ورکی جینه دا ظلم دی دی جینه څه ګناه کړل دا خو د نارینه په شان یو انسان دی نو دا جینه ورکی په سوارا کې دا ډېر سخت اخري درجه ظلم دی نو دا صلح ناروا دی او باقی صلح چې پس مکه کې په غوانوي که کم د حق نه که زیات د حق نه که برابر یو سړي څوک وجل دی په دیت دیت ډېر راځي دی په لږ باندې راځي چې مان دا شل جر بس مکرا ډېر راځي صلح درو واړو صورتو کې کیږي یعنی عند الاقرار عند الانکار عند السکوت اقرار دی ته چې مداله منی چې اوستا حق دی انکار دی ته چې نه منم سکوت دی ته چې نه اقرار کوي نه انکار کوي شوافی صرف صلح عند الاقرار منی امنګ صلح عند الاقرار عند الانکار او عند السکوت د مداله درې واره منو امام بخاری د موږ راخه کړی دی دا ټول جایز وي دی الى خیر اول د فضیلت د صلح په اړه کې آیات وي په خبرو کې ثواب نشته بغیر د خبرونو چې صدقه حکمي پکې یا د معروف او اصلاح بین الناس یا د دوه مسلمانانو منځ کې صلح راوستلی سمه وخروج الامام الى المعادل يصلح بين الناس لاصحابه یعنی قاعده په داو کې دا چې مدعي مداله به عدالت ناراضي خو صلح دومره بهتر خبره ده چې حاکم دې په خپل لار شي غزینو ته د جنگیالو منځ کې صلح وکړي نو بادشاہ وتیشي سره د مرګونه د پاره د اصلاح د قومونو انا د دې شان د داوی نه ته د مسلمان خیر فوسيږي نو کاری ناراضي تور پسې ورش لکه د قبا والو خلقو کې جنگ شوه پس خپلو پسادرونو یو بلوالو سید الکائنات چې خبر شنو په خپل لار بني عمرو بن عوف منځ کې صلح راوسته او ابو بکر ته وی کې زراونه رسید من ذکا ادمون مسلې تیرې شي وکړه بابا اذا جاء الامام الاول فتاخر الاول او لم يتاخر جاز الصلاه او یو دې کې جاز الصلاه هما یاد یې تا او مسله جماعت همدا حدیث ته په بل باب کې خو دلته د صلح په باب کې ذکر کې څنګه سوزله ترشي نابل حدیث تا ګوره چاوي سید الکائنات ته عبد الله بن ابي تورا له دته سنسیت کدا د منافقانو مشورو
حقیقت کې دا وهم دې دراوي حضور مبارک تو سعد ابن عباده تپوسلا او پلارا پا عبداللہ ابن عبی ورا عبداللہ ابن عبی ناسو آغا وقت سرگن کافر ہو دا بدر دا جنگ نمخ او سسوڑی ناستو کافران سے مسلمانان حضور دا خپل ساروی حمارنا کشو او پدی سلام باچو دعوت اسلام ورک آغا ورطا ایسا دا خپل کڑکی کینا جسوک درزی ورطا دا خپل قصے کوا دلتا مرادا مسلمانان وی نرازی و کافران دا آغا پر طرف شو خریب و چیو بلتا الاسا چولے حضور پنیانس کی چپک دا آیات نازل شو ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور دا آیات نازل شو نشه بیا جهاد حکم راغی بدر فتح شو په خلقو ته تار راغی بیا بظاهر په اسلام کې داخل څنګه نو عبد الله بن ابي لتن دا واره سعد بن عباده تپوسلا او عبد الله بن ابي پلار ناستو انا ورته یاد دي کنه قصه عربی کی یو ده همون قلو عن الذي لم افه به وما آفت الاخبار الا ارواتها راویان چی دی خو ناقلینی ای خو چی صوری دلی اغی نقل کری دا اختلاف دا روایاتو او تناقض دا راویانو دا وجه نئی دا حضور پاک دا وجه دا طرف نده او نده واقعی دا طرف یو شان نقل کر چا بل شان تی نقل الله باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس هغه سړی په ګناه د دروغ کې نه راځي چې د صلح لپاره دروغ وایي خو زموږ احناف په دروغ به صراحتا نه وایي توریه به کوي هلکه تاسو ولې هغې سره جنګ کوئ هغې نه خو ما ستاسو صفتونه اورېدلي هغې خو ستاسو خیرخوا دی هغې وایي فلان کې زموږ دوستان دي دې ته به دم وي هغې ته به دم وي چې منځ کې جوړ راشي نو حضور مبارک وی چې د صلح په سلسله کې داسې الفاظ مهم استعمال شي دی ګناهګار نه وي انا حضور وی لیس الکذاب الذي يصلح بين الناس هغه سړی په ګناه د کذب کې نه راځي چې صلح کوي فینمی خیرا او یقول خیرا ورسي خیر یا وینا د خیر کی چې دای په من کې جوړ راول د صلح وخت کې به د دشمنی خبر نه یاد راځي ها که څوک وی چې شالک وی چې ستیر شي دی غیر قطعا بچاته اجازت نه کوي چې دغه خبر آیا انا ځکه به بشر زیات دا ما کسبه ذکر کوي چې حضور مبارک صحابه او ته اراده چلاش او باب قول ان يصالح بينما صلح والصلح خير کله خدي او خاوند اختلاف راشي صلح کوشش وکړي انا یو سړي شذي او زړوي د دني خوخه او مقصد دې چې دې پریدم نو هغه وی خیر دې ما پریدم خو د خپل وار پلان کې له ورکوم داغه محبوبه یاد کی لکه سودا بیوی او باب اندست له ولا صلح جور کو مردود کو صلح کې ظلم باندې صلح کړو نو دا خنه ظلم صلح کې دا چې حد شریف بل سماف کی لکه قصه عصیب د ذکر کوي وی خمنګه دا صلح وکړه چې زما په ځی باندې یو وینځ او سلګړې لازم کړې او د خد اخلاصا او به مې علماء نه تاسو کړ چې دا خنه حضور پاک ورته ټیک ته داخنه نه او ګډو چې له واپس وینځ تا دې الک باندې حد د زنا او د پښې زنا باندې رجم دې دا صلح کړو صلح علی جورن ما ځکه حد ختم کړ دا وینځ په ایواز کې د سلو ګلو چې لو په ایواز نو حد شریف ته د سدوت نه معاف کیږي انا لکه مارته یو سړي چې عاشقه وته کړی ورته مال غواړه که بس تخلاص نو په غوانه کېږي ها ځکه په حدودو کې مال نه ورکېږي سمه دا قصه د عصیب سوزه نه تېره شوه سمه حضور مبارک وی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه چا چې زمون په دین کې امر دین ته وایي زمون په دین کې چا د ځان نه خبره جوړ کې چا د دین حصہ نه وایي رد دے دا بدعات رد دے او حضور مبارک کلیتن ویلے دے نو ہر بدعات مردود دے کم شی چاہتا نلری پا خیر القنون کے نا صحابہ پا زمانہ کی نا تابعین نا تبا تابعینو نا غفا بدعاتو کی داخل لے نو دارنگ دا سے صلحہ چاگا صلحہ علا جوروی
دا رد باب کیف یكتب صلح بسنگ لکی دا دو قومون میانس کے صلح ہے مصالحہ کے بنسبو لکی نکبو لکی دا فلان کی زوی دا فلان کی نسی دا فلان کی خام یو طرف او بل طرف فلان کی دا فلان کی خام نکل ضروری لیو کنوے بس علماوی نکل ام لکی اصوی ندا پتعارف بنارا چه معلوم شخصیتو نئی نکا فلانا و بین فلانو لکی دا کافی دا نکل کلو تاجت نشتا امام بخاری دا دے قائل دے چی نکل تاجت نشتا ذکر حضور مبارک چه حدیبیہ کے صلح کولا نداسی لکلا هذا ما خاض عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر سرد دفلار نموني لكلو نمكلو مني لكلو ذكر بار معروف وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه اگر چه دا قبیله و نسب یاد نکی ددبار و طرف باب صلح مع المشرکین کافرانو سرم صلح کی دیش لکه حضور مبارک حدیبیه کی چا سره صلح کړو د مشرکانو د مکې سره بلکې صلح علی المالم کی دیش تو ولا مال ورک چې کوم مخکې مسلمانانو ته څه دیږي چې یره زموږ طاقت څه نه رسي انا حضور مبارک د قیامت په علامو کې وایي تاسو د بني الاسفر مینس کې به صلح کیږي بني الاسفر عیسایانو ته رومیان دیکھ سالم بن حنیف و دا اسماء دا مسور روایاتم این مسئول نمدان اخر دی حدیبیہ کی جسولہ شو فدی درو شرطون شو او بے ابو جندل پلار تا حضور واپس کرده که صلح کے دعوی چیز زمون دا صدر شیابا واپس کرده انا بے دا صلح حدیث ذکر کر باب صلح فی الدیت فدیت کے صلح دا ہوئے باب قول پرو ہے باب صلح فی الدیت دیت کې دا و چې یو جنې بلې جنې په غاښ مات کړو نو هغې بدل غوښته او دوی ته عفو غوښتله نو حضور مبارک حکم د قصاص وکړو نو دا جنې جاني رور راغی وی صاحب زما د خور غاښ به ماتېږي وی او وی قسم دی که مات شوي دا څه دی د خدای کتاب قصاص دی کې خبرې کېدې هغې راضي شو بل جانب نو حضور مبارک وی د خدای داسې بندګان دي چې قسم خدای رښتونی کوي هغه د انکار په شکل قسم نه خوړلی هغه په دې غرض قسم خوړلو چې خدای به زما د خور د خلاصي صورت پیدا کړي نو خدای پیدا کړي نو صلح دا په دیت کې راغله وی غاښ ته مه ماتوئ دو خان به درکوي ډېره ښه ما به قول نبي باندې ودرېد ښه دا قصه ده د حضرت حسن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن حضرت علی چواله شو پچاړو مصح حالت د نظر کېو چا ورته حضرت حسن د نامزد کا د خلافت دپاره هغه وینا ما پکې څه خورز لیدلې ده چې زوی پاک چې خدای پاک تاسو نه خوشحاله ښه حاکم به در باندې مقرر کړي او که در نه خدای خفی نه ظالم به در باندې مقرر دنیا او په آخرت دواړو کې بوج په سر نه اله دنیا مې وکړه آخرت ولې خراب و وی خلک موږ حسن کوي ستاسو اختیار دی چې څه کوئ خو زه نه کوم حضرت علی وفات شو نه که اشرف کې خخ که خپل کور کې قلا کې دننه نو مسلمانان راغون شو حضرت حسن خلیفه که آلته چې دی وفات شو حضرت معاویه صاحب د خلافت اعلان ځکه دغه لږ وخت کې خلیفه نو حضرت حسن د دې ځای خلیفه شو او حضرت امام شو شپږ میاشتې تېرې شو د حضرت حسن د خلافت دواړه جنگ ته آماده شو هغه د خلافت ته منه ده د هغه خلافت ته منه حضرت حسن سره ویزو معاویه صاحب پسې نو څلوېښتو زرو کسانو ورسره بیعت علی الموت کړه چې موږ به ځان وژنو او مدائن کې یو ځای شو مخامخ فوجونه د شام هم پرېوتل او د عراق
حضرت ما فراست والا دا شام خلق دیر تابعو لاغه پس اشاره ورته کېدل او ښکته کېدل، یعنې د آل رسول مقابله خو ته تیارېدل خو ګرانه خبره. حضرت علي صاحب څو درجو د معاویه صاحب نه اوچت او حضرت حسن د حضور نه سیری خو ټول ورسره تیار. نو چې فوجونه مخامخ شو یو بل سره، نو عمرو بن العاص مشیرو د معاویه صاحب دا مصر یې چې فتح کړی او ورته وی داسې فوج راغلی دی چې علی به شاکۍ چې دا زمونږ فوج مړ کړي. النبي صلی الله علیه وسلم حسن بن علی ابن هذا سید. حضرت نبی کریم مخکې نه ویلو زما دا زوی سردار دی، سیادت دی ته وایي چې دی به د امت خیرخوا وي، د مشر اهل هغه چې هغه ټول اطراف باندې نظر وي، زما دا زوی سردار دی. ولعل الله یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین. د ده په وجه به خدای دوه ډلو په منځ کې صلح راولي. دا د حضور معجزه وه او اخبار عن الغیب مخکې نه ویلي. دې ځای کې هلکه تپۍ راوړئ، وړه درنه وړي تاسو شی راوړئ. غیر تپایه کتاب مږ دی، کتاب شلیږي او د کتاب بې ادبي هم ده. نو حسن بصری وی استقبل والله الحسن بن علی معاویته. حسن بن علی په معاویه سره پسې داسې لښکرې یوړې بکتایب امثال الجبال، داسې لښکرې ورپسې بوتلې لکه د غرونو په شان. څلوېښتو زر بیعت علی الموت کړی، موږ به ستا قدمونو کې ځان وژنو. نو چې دا فوجونه مخامخ شو، فقال عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وی مستشار د معاویه صاحب په منزله د وزیر اعظم، انی لاراک تائبه، زه وینم مخامخ لښکرې د حسن صاحب لښکرې یادوي، لا تولی حتی تقتل اقرانها، علی پې چې دا خپل ملي مړه کړي، یعنې زمونږ طرف وال داسې په جوش را. حضرت علي صاحب تیز طبیعت او خارجن، هغه دومره محبوب نو خپل فوج، او حضرت حسن نرم طبع بل د حضور نصیر. نو فوج د علي صاحب فوج کې به انتشار بغاوت کله به حضرت علي صاحب حکم به پورا نه من د اخلاص. حسن جدا شانو نو ټول ورسره تیار وی. علی بدیزی چې دا خپل ملي مړ کړي، قرن ملي ته وایي مخامخ سړي ته، موږ ورته پښتانه ملي وایو. انګې مل نسوک فلان کې وی راځي، مل دغې ته وایي مقابل ته. پښتو درځي که نه؟ فقال له معاویه، معاویه صاحب عمرو بن العاص ته وایي وکان والله خیر رجلین. دا حسن بصری دی، دی وی دی په دې دواړو کې خو ځکه د معاویه صاحب دا کوشش و چې جنګ ونه شي او عمرو بن العاص وی چې جنګ وشي، نو دی ځکه وی والله هو خیر رجلین. دی په دې دواړو کې خو عمرو بن العاص یادوي او معاویه صاحب یادوي، یعنې ده د کوشش ته و چې جنګ ونه شي. ای عمرو، ای عمره، دی خپل وزیر اعظم ته وایي ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء، که زما د قوم هغوی مړه کړل او هغوی راغله زمونږ یې مړه کړو، من لي بامور الناس، ما له به د خلقو دا خبرې څوک حل کوي. من لي بنسائهم، زنانه کونډې رنډې چې ما ته پاتې شي د دوی غم به څوک کوي. من لي بضیعتهم، د دوی ضایع اولاد چې پاتې شي یتیمان یسیران، د هغوی غم به څوک کوي چې دا فوج مړه شي. وی جنگ نه دی پکار. فبعث الیه رجلین من قریش، معاویه صاحب یو دو قرشي راوغوښتل، قرشیین مشران د بني عبد شمس، یو نوم دی عبدالرحمن بن سمره، د بل نوم دی عبدالله بن عامر. فقال اصحبا الی هذا الرجل، معاویه صاحب پیشکش کوي وی تاسو دې سړي ته لاړ شئ، حضرت حسن یادوي. فعارض علیه،
صلح ورته پیش کې چې صلح وک وقولا له وینا ورته وکي مقوله ذکر نه ده وینا ورته وکي آماده واطلب الیه او واره ته صلح فاتیا حدیث بانا ور المشران ودخل علیها په خیمه کې او ور الفوج میاس کې فتكلم ادوار ورسر خبر وکړه وقال له وینا ورته وکړه اندان وینا ورته کې چې سیف صلح خلا وطلب الیه او درخواست یې وکړه د صلح فقال لهم الحسن بن علي حسن بن علي إنا بني عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال ما چې دا خلافت قبول کړی د پلار سره مې چې کوم شهیدان شوي دي د هغوی د یتیمانو یسیرانو د کونډو رونډو خدمت دپاره نو دا خزانه چې ما سره ده دا خو د دوی د خدمت دپاره ده یعنې زه چې خلافت پرېږدم د دې یتیمانو یسیرانو کونډو رونډو خدمت به څوک کوي نو مونږ بني عبدالمطلب مونږ ته دا مال دی د بیت المال لا سره وان هذه الامه قد عصت في دمائها دا امت په خپلو وینو کې لړلې شوی دی یعنې شهیدان شوي دي زخمیان شوي دي ځکه دغه وخته پورې 80,000 مړي شوي دا ټول یهودي سازش او مسلمانان مخلصان په غم اخته 80,000 مړي نو د دې مړو ښځې د دې مړو یتیمان یسیران د دې غم به څوک کوي قال هغې دواړو وی فانه یعرض علیک کذا و کذا او وایي زه به سالانه وظیفه مقرر کړم دومره او دومره چې څومره ستا ضرورت او د یتیمانو یسیرانو کونډو رونو باندې تقسیمولی شي هغه هومره خزانه به درکړم ویطلب الیک تا ته درخواست کوي ویسألک تا نه سوال کوي حضرت معاویه یادوي قال فمن لی بهذا د دې ذموار څوک دی قال نحن لك به موږ د دې ذموار دا مشران دې موږ ذموار فما سألهما شيئا الا قال نحن لك به چې هغه به څوک وي دې دواړو به وي موږ ذموار فسأله حضرت حسن ورسره صلح وکړه به ټیک ده د مسلمانان نه وجه قال الحسن دا خبره خو دغه ځای پورې ختم شوه حسن بصري وایي وی دی حسن ابن علي گویا د خپل نکاح هغه فرمان رښتونی کړ ځکه ما د یو بل صحابي نه اورېدلی د ابوبکر نه چې ما سید الکائنات لیدلی یو ځل په منبر ناست او حسن ابن علي ماشوم و دی را روان و پلا نکله نو هغه وله راکوش او زه یې ځان سره په غېږ کې کېنم نو کله خلقو ته مخامخ شي کله د ماشوم ته ګوري او خلقو ته وایي ان ابني هذا سید زما دا زوی سید دی زوی خو د نسې دی که نه ولعل الله یصلح بي بین فئتین عظیمتین من المسلمین د ده په وجه به صلح خدای پاک راولي د دوو ډلو مسلمانانو په منځ کې د حضور هغه وینا خدای رښتونې کړه او حضرت حسن صلح وکړه او دواړه فئې مسلمانان اوس شیعګان ته وایي خذلهم الله چې امام معصوم او کني هغې امام معصوم ګڼي د خطا نه حضرت حسن چې معاویه صاحب سره خلافت کو او وی منله او هغه ته هر څه وسپارل دی غلط عمل وکړو که صحیح عمل وکړو که صحیح عملي بیا حضرت معاویه صاحب تکنزل ولې کوي او خلیفه شو او حضرت حسن هم بیعت وکړو حسین او که غلط عمل نو حسن معصوم نشو د ګناه نه او تاسو امامان څه ګڼئ معصوم ګڼئ خپل امامان معصوم ګڼي او صحابه عدول نه ګڼي زمونږ او د هغوی په یو دې مسله کې خلاف دی چې موږ صحابه کرام عدول ګڼو او امامان معصوم نه ګڼو لکه عام صحابه او د عامو مسلمانانو په شان دوی ائمو ته معصوم وایي د ګناه نه لکه پیغمبران او صحابه مجروح ګڼي او د صحابه د نورو خلقو په شان مثال
نمون عدول صحابه قائل دوی د معصومیت د اماما خاصوال معصومیت ولی معصوم دی د ګناه نه پاک دی ولی کوم ځای کې راغلی خدای ویلی رسول وی خدای پاک وی کنه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهرا اهل بیت تاسو پاکول خدای غواړي نو د ګناه نه پاک شو ما اول تناور اهل بیت نمراد دلتا ائمه دي کې بیان دي دا آیتونه مخکې ورسته ټول د چا په حق کې دي یا ایها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا فان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن صحنا بالقول فيتم الذي في قلبي مرض او ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا على رزق كريم يعني لستان بالقول فيتم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واتينا الله ورسوله انما يريد الله يذهب عنكم الرجس على ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آياته والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا دا چا پاکل دا خطاب چاته نو چې څوک چاته خطاب دی هغه ته خارج دی اهل بیت دی بیان تنوي او چې څوک پکې داخل دی هغه داخل دی دا شیګانو مذهب دی قبحهم الله ولعنهم في الدنيا والآخرة سپیره خنا نو چې مخکې رستو آیتونه ټول د بیان په حق کې امیاس کې اهل بیت دغه ته ورسېدل ائمه او دا یا راځي د قرآن په اصطلاح کې اهل بیت چاته وایي وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله تعجبين أمر الله أهل البيت رحمة الله عليكم أهل البيت رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت أمره أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ويتم أهل بيت او ته د خدای په حکم کې ناشنا واله غنه نو استاد ته موږ ترجمه کوله نحن نتعجب من تعجبك موږ لستا په دې تعجب راغی چې به اهل بیت نبوت کې همیشه ناشنا کارونه کوي نو تم دا ناشنا غنه چې د بډای مو خدای بزوی راکړي دا ته ولې غنه کبل شاویلې نو بیا مې خبره اتعجبین من امر الله دا حمزه دا تعجب دی پا تعجبین باندې نو نحن نتعجب من تعجبك مونږ لستا په دې تعجب راغی نو دلته اهل بیت څوک یاد دی خطاب چا سره بیبي سره د ابراهیم علیه السلام بیبي سره وامرأته قائمة فضحكت نو بیا وی اتعجبین من امر الله رحمت الله علیکم وبرکاته اهل البیت اے اہل بیت تاسم تعجب کرے اہل بیت چاہتا ہوئے موسیٰ علیہ السلام قصہ کے فلما قضا موسیٰ الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا دا اہل سوکو بی بیوان او اہل فعرف و فلغت کی وی چاہتا اہل کورتا وی کہ دلور اولاد تا وی نصب چا پسی دی پلپلا پسی دی نو دا علی سے اولاد نصب ابو طالب پسی دی نو چکم داخل دی نستان اہل کور والا ہوتا ہوئے آغت خارج دی دی پہ اصطلاح کے او دلور اولاد پکی داخل دے نو قبحهم اللہ نو دی وی نا دا اسمان دا غرا غلی وی لفافے ناغی کلی کلو چی پلان کے معصوم دا غلی لفافے سشوے لکہ دا امام غائب پجا پرزی خبر ہے خدرے ما خبرہ دا یطهرکم دا تطهیر تکوینی دی که تطهیر تشریعی دی
خدای پاک دا غواړي اے اهل بیت چې تاسو پاکي په دې خپل احکام خپل احکام در ترولېږي خپل عقاید در ترولېږي او عمل په کې چې پاکي نو دا تطهیر تشریعي دی کې تکویني دی چې دوی پیدایشن پاک پاتې پیدا دي طهرکم تطهیرا مستقبل صیغه ده تاسو ته د خپل احکام را لېږي چې تاسو پاک کړي خدای په تیمم په آیات کې څه وایي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تهتدون پروجه کې وایي په تیمم کې وایي چې تیمم مې ځکه نازل کړ چې ليطهركم چې تاسو پاک کړي نو دا تطهیر تکویني دی که تشریعي دی نو دغه شان دا تطهیر تشریعي دی څلورمه دا چې اهل بیت شو اهل بیت خو تر قیامته پورې ټول اهل بیت دي د حضور مبارک اولاد نو بیا دا 12 کسان پکې ولې یاد حضرت حسن معصوم شنو زوی ولې معصوم نه دی او بیا حضرت حسین معصوم شنو دا خو بشمار اولادو نو صرف یو معصوم پاتې شو علی زین العابدین دی نور څه ګناه کړل ده خو پکار چې اهل بیت کې خو 12 امامان نه ټول اولاد د حضور مبارک معصوم پکارو نو حضرت حسن بیعت کړ حضرت معاویه سره معصوم دي که غیر معصوم که معصوم خو خلافت یې صحیح او که غیر معصومین به ائمه او معصومین ولې وای او به د حسین د اولاد حسن د اولاد نمروخ کې عصمت د حسین اولاد پسم ولګاو نو حضرت حسن اولاد ټول غیب بیکار غني او د ناغه دین چې نیو سوسته نی پروشته او د سر نه تر اوله پورې متناقض دی دروغ دی هغه د چا مدد دی قسم دین باندې تا تخکاره شي د عقل خاوندان سکان برته د عقل خاوندان ښکاره شي عیسایان یهودیان او د شیعګانو خبرې چې ورته څه ویله یو خوا دا وایي بل خوا دا وایي نو دا د شیعګانو حضرت حسن بیعتو چرته علي صاحب دا نه وایي چې هلکه دا څه کوي زه د حضور وسیم او زما زوی امام دی معصوم خلافت خو به د دې او نه زه زوی خلیفه کوم نه نو کوم دی نه پکې راغلی خبرې حضرت حسن ولې صلح کوله یو خو د خپل نکاح فرمان رښتونی او چې څنګه د هغه نیکه ویلي وو هغه صحیح او حق او حق فیصله وکړه امت یې د خون خرابۍ نه بچ کړه یو سړی په کور کې ناست یو څو ورځې نو څه چلو شو دا موږ احمد شاه مسعود ته چې په ښار یې خو د دې وجه نه چې یم مرداره افغانیان ولې تباه کړې خو پرېږده حکومت 3.5 کاله کته او ګلبدین اسم ته جوړه نه کړه 3.5 کاله قوم په قتلونو کې مبتلا کړه ښاریې مرانه کې مسلمانان هم قتل کړه بس یې که مرداره نو دا ظالم د ایران او د هندوستان او د روس په اشاره جنګ خدای دې هلاک ډیر مردار کمیونست مزاج نو حضرت حسن وی چې زه ولې مسلمانان وژنم زه د نکاح فرمان رښتونی کوم دویم دا چې هغه وی د خلافت راشده هغه زمانه ختم شو حضور مبارک حدیث ترمذی کې بل راشي د حضرت سفینه چې نبی کریم وی زمانه پس په خلافت 10 کاله به برستو بادشاہی وی چې چون کې ظالمانه نو یو شپږ میاشتې کم 10 کاله پوره شو د حضرت علی په وفات شپږ میاشتې پاتې هغه شپږ میاشتې د خلافت کوي بس دا باقی جنگ په د ملک عدود د پاره خلافت چې حق خلافت ته علی منهاج النبوت دا غي زمانہ ختم شوه دا نو زه د ملک عدود د پاره جنگ نکوم کنه دی وخت کې د حضرت معاویه سره غالب یو فوج ټول تابع بل سلوی افتزار کسان ونه سره بیعت علی الموت او دا ځلې غلول ټول واغی خیارتیا وکړه عبدې چلې ځان خلاص نو خدای د احمد شاه مسعود په اسفل السافلین کې ورننه باسي چې د افغانیان ته خلاص او جنگ ختم شي ټول طاقت او آمدن چې سره ازي هغه د خبيث د جنگ د وجه نه ختميږي دا شیطان اکبر دی او شیعاګان
شیعگان قطعا د علماء حکومت نه غواړي په افغانستان یو وختم ځکه علماء ټول اهل سنت او دوی شیعگان دي سره کافر کو روسیان ناشي هغې ته به پوکې پروزي او د علماء حکومت نه غواړي دا ټول د ایران هم سازش او ایران ورسره امداد کوي نو شیعه دا محدثین کرام وایي شاه انور شاه صاحب په فیض الباري کې چې چېرته په عالم اسلام کې جنګ او فساد وي د مسلمانانو هغې کې به د شیعګانو لاس ځکه چې د دوی بنیاد ایښی د یهودیانو او یهودیان سازشي قوم دی په ټوله دنیا کې او سازش به خواهی باب الحل یشیر الامام للصلح حاکم د صلح پیشکش کولی شي او قاضي له چې مدعي مدعی راشي اول به ورته د صلح پیشکش کوي چې هلکه صلح وکړي هر څنګه صلح یې چې وکړه خو چې حرام پکې حلالیږي نه او حلال پکې حرامیږي نه ظلم باندې صلح نه نو هر قسمه صلح پیش کړي چې څه وکړه هغه الله مبارک دا کتاب الایمان کې ویل او کتاب العلم چې دو کسانو شورې وره ادوار ته پلان کې وي وینم ورته معاف کوي خسر دا یو صلح پیشکش ته انا هغه ښه پیرا انا ما یو حدیث دوه ځله راوړل او باب فضل الاصلاح بین الناس والعدل بینهم دا دو کسانو مینس کې صلح کول او عدل کول د دې لوی فضیلت ته شان هر بند سلامه بند ته وایي هر بند انسان باندې یو صدقه ورکول وي روزانه نو 380 بندونه دي په انسان کې نو کل یوم تقدو فی یعدل بین الناس صدقه دا یعدلو دا فشت مذہب مطابق مبتدا مضارع مبتدا واقع کیږي نو یعدلو بین الناس صدقه چې عدلو کې د خلق په منځ کې دام صدقه مضارع ته مضارع ذکر چې مشابه ده اسم سره یو پکې دا چې دا مبتدا واقع کیږي کني فعل مبتدا نه واقع کیږي الله حاکم بادشاہ حاکم مرتبه صلح پیشکش کو او صلح قبول نکي نو حکم قطعي و پکې کوي لکه د زبیر او د غنصاری چې په شراج الحره کې جګړه و نو اول ورته مروتن دیانتن زبیر ته ویلګي او بساته او باقي ګوانډي ته ورکاو نو هغه د خپل نه غلطه خبره وکړه نو حضور به قطعي فیصله وکړه نه پورا حق نه به دل ورکاو چې یا الله شام باب الصلح بین الغرماء ها غرماء قرضدارانو توي یعنی د قرض مالکان او اصحاب میراث او مجازفه فی ذلک اټکل پکې کو یعنی تقسیم علی الاټکل کې خو چې دا د دیانات مسله ده غرماء قرضداران غواړي بدنه قرض ورته لکه دا قجری والے باقی پرې ده دا یو مجازفه نه یا میراث وی کسان الکه ته دا غوی والا او ته دا میخه والا او ته دا چیرلې والا بس خبر جګړه مکوي ډیره خره نو دې کې مجازفه دا قطعاً مسائل نه دي دا دیانتن وقال ابن عباس لا باس ان يتخارج الشريكان تخارج دې ته وایي چې د میان د دوه شریکه په یو خبره وځي مخکې شرکت فيأخذ هذا دينا وهذا عينا یو نقد والی بالقرض فانت ویل احدهما لم يرجع على صاحبه دا چې چلی یو دکان د دوه کسانو شریک نو دکان کې څه نقد مال پاتې او سی په خلکو قرضای نو دا دواړه کسان کینی جدا کیږي شرکت ختمو یو وی نقد چې سدي داستا او بل وی قرض چې په خلکو دی اغستا نو کله یو مال ختم شي تخارج باطل نه بس لا هغه پاودن کې بلی کړو به رجوع نشي کوم اصل فقهي مسله دا چې کوم مجانس سيزونه وي نو اړیکه او مساوات وي خدا د مسلې د دیانات نه دي بنا په مسامحت او په مروت الکه دا خرڅه بزره وصول کم او دا نه خدمات تا یا د میراث خاوندان تخارج دی ته وي چې تقسیم علی الحساب نه کی پاتکل کی الکه دا زما او دا ستاو دا ستاو ډیره خدای دعا د خیر او دې د تخارج وي نو په شرکت کې راځي هم په میراث کې راځي نو خیر دې کدا پاتکل شو نو کدا یو سړی سلاړه غلا ادا د پوزل لیکلو ا تخارج نه باطلېږي دې به دانش راځي چې زما قرضدار مال نه راکړي الکه تاسو دا منې یو ځل او سټینګ سم جابر سے بیت سکی چې پلار باندې قرضونو
نو د خجرو د پرې کولو وخت راغی نو هغه ما قرضداري راغله نو حضور ورته وی دعوانې باقي پرې دی هغې وی نه یهودیان نو که اخیستې وي خو ما دې ته تخارج وایي او تقسیم علی المجازه کو او باب صلح بالدین والعین صلح کې دین او عین مقرره کې یعنی هلکه دا دین ستا شو دا عین ستا شو عین نقد ته وایي او دین قرض ته وایي دوه کسانی شرکت ختمول غواړي د قاضي په مجلس کې مثلا او صلح په دیو کې چې زه به دا وانم زه به دا یا بغیر د قاضي نه خپل کور کې صلح وکړي ټیک ده اوس نبی کریم هغه دوه صحابه چې شور کړو اوس تیر شو ایو ته ویواله هلکه نیمه دله ورکړه او نیمه ورته معاف کوې ښه قربا او دا فیصله بالدین والعین شو کتاب الشروط شرطونه په عقدونو کې کنه شرط اصطلاحا شرطي دا رجسترار ته وایي عقدنامې چې لیکي عقدنامې نو دته عربی کې شرطي وایي نو هغه په عقدنامو کې اکثر شرطونه چې هلکه به ته دا کې ته به دا کې ته به دا کې نو دغه شرطونه مراد دي په عقد کې په بیع کې په اجارو کې کسته شرطونه د هغې بیان دی دې ته بندونه وایي ما يجوز من الشروط في الاسلام په اسلام کې کسته شرط کېدي زه صحیح مسلمانۍ کم خو هجرت نشم کولی زه مسلمانۍ کم خو جهاد له نشم تللی زه کمزورم ډېره ښه والاحکام والمبایع په احکامو فیصلو کې او په مبایعو کې بیعت علی جهاد کې یا څه شرطونه اوس د حدیبیې په صلح وروسته بیان به راشي خدای اجمالا تې مخکې مختصره سهیل ابن عمر او حضور مبارک چې حدیبیه کې صلح کوله نو د هغه د طرفه شرطونه چې زمونږ د طرفه څوک راشي درشي تاسو به یې واپس کوئ او چې ستاسو راشي مونږ بیا نه واپس کوو دا شه مسلمانانو دا نه خوښوله لکه دا ابوجندل مثلا حضور دا ومنه بل سخت کال به واپس کېږي بل کال له به راځئ او درې ورځې به تېروئ او غټه اسلحه به نه راوړئ او لس کاله به زمونږ او ستاسو منځ کې جنګ نه دې بندونو ته شروط وایي قیدونه بندونه تاسو